بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي، مغربي فکر فلسفه بیانېږي. تر اوسه پورې موږ ډېر درس ویلو. بعضې ملګري موږ سره رابطه کوي، پرونه مې ملګري رابطه کړې وه، یاره دا درسونه سلسله وار ترتیب موږ له برابر کوي، موږ یې اورو خو نه پوهېږو. نو باید زه دا ځل خو موږ نه کار خراب شو، نو را روان وخت کې به انشاءالله دې دپاره یو ترتیب برابر کړو. اول درس دویم درس په دې ترتیب به انشاءالله بیا دا شیر کړو. نو کوم ملګري چې دا درسونه اورم نو زموږ په دې پیج باندې چې کوم پراته دي مفتي غلام حسن افیشل باندې، نو دې کې دا اول سر نه ویډیو ګوري، هغه ټول اول او دویم دا پیج موږ نوی جوړ کړو د دپاره چې دا ویډیوګانې ترتیب سره راشي. موږ خپل سبق ته راځو. پرون موږ وضاحت کړی و چې د جدید الحاد او قدیم الحاد په مابین کې څه فرقونه و. اول فرق دا و چې د اولې زمانې دهریت او الحاد چې هغه انفرادي او دا اجتماعي دی، هغه انفرادي فتنه او دا اجتماعي ده. دویم فرق دا و، وضاحت په ټول درس کې موجود دی. دویم فرق دا و چې هغه په یو خاص قدیم الحاد چې اوس خاص فلسفه باندې مبني نه و، بس فرضي اشکالات به ذهن ته راغله او اعتراضات به هغې به علماء کرامو جواب ورکول. کوم چې دا جدید الحاد دی نو دا د ساینس په فلسفه باندې مبني دی. مولوي صاحبانو دنه وروسته عقلي دلایل موجود دي، دی وایي قوانین د فطرت دي، څلور دي که نه، زمان دی، مکان دی، ماده د توانایي ده، انرژي چې ورته وایي دې کې خود به خوده دا چلیږي. بیا موږ ویلو که نه د الحاد څلور اقسام موږ ذکر کړي وو. مطلق الحاد والا چې وو، مطلق الحاد والا د عقلي دلایلو په بنیاد باندې د خدای د وجود نه انکار کوي. هغې نښه نښانه موږ ذکر کړو چې دوی علامه دا ده چې دوی تاسو سره څه کوي، بحث مباحثه کې مناظرې کوي، لکه ریچارډ ډاکن هم ویلی او دغه شانته کې انتوني فلوني پکې وو. انتوني فلوني په خپله باندې دهري وو، خو هغه به چې د قوانین د فطرت ته کتل او په دې ریسرچ به کو، تحقیق به کو د ساینسدانانو په دې دا کې، نو هغه بیا په خپله باندې بیا واپس په خدای ایمان راوړو. عیسایي به یې ولیکو خدا ہے د ګاډ په نوم باندې د کتاب ولیکو، ما سره موجود دی. نو دغه شانته کې اوله درجه کې دا، دویم نمبر له ادرت والا حکم چې دا حسکلی پکې او دا پکې، دوی ویل یار دا د دهریت او د مذهب جنگ دی. بس موږ ویو چې نشته او نه ویو چې نشته، الله پاک بارک. دریم ډیزم والا دوی ویلو چې الله خو دنیا پیدا کړې خو د قوانین د فطرت د وجې چلیږي. دغه شانته کې څلورم نمبر پکې هغه علمي ملحد او نفسیاتي ملحدین پکې چې هغه زموږ معاشره کې موجود وو. نو مولوي صاحبانو د قدیم الحاد سره څه فلسفه نه وه، بس فرضي اشکالات به. جدید الحاد د ساینس په فلسفه باندې مبني دی. مولوي صاحبانو اوس راځو موږ نن وضاحت ته. زموږ د نن درس عنوان چې دی د جدید الحاد د پیدا کېدو وجوهات کوم یو دي. الحاد خو د قدیم زمانې را روان دی. مولوي صاحبانو الحاد دغه د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی، د صلح د حدیبیه په موقع باندې نبی علیه السلام سحر کې جمع ورکړه صحابه کرامو ته، په دې شپه باندې څه شوی، باران شوی. نبی علیه السلام صحابو نه تپوس وکړو ستاسو ته پته ده چې الله څه فرمایي؟ نو ټولو صحابه کرام ویل چې الله اعلم ورسوله، الله او رسول ښه پوهېږي، نبی علیه السلام ښه پوهېږي. نو بیا نبی علیه السلام ویل چې په دې شپه باندې باران هم شوی. الله رب العزت فرمایي، نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایي چې په دیش په ډیرو خلکو په ما ایمان راوړل، ډیرو ما نه انکار وکړو. کوم خلکو چې دا نظریه او عقیده لري چې دا باران د الله رحمت دی، د الله طرفه په موږ باندې راوورېدو، نو دا په ما ایمان راوړي، د سیارو نه انکار کوي. او کم خلکو چې دا نظریه وي چې دا د دې سیارې د وجې باران وشو، د دې سیارې د وجې باران وشو، دوی زمانه انکار وکړو، په دې سیارو ایمان راوړو. لکه دا د قدیم زمانې د الحاد را روان دی. لکه حدیث مبارک کې راځي د دهریانو چې دا الله چا پیدا کړل، دا د حدیث نه ثابت دي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې یو کس به شیطان به تا ته راشي، من خلق کذا و کذا، دا چا پیدا کړو، دا چا پیدا کړو، دا چا پیدا کړو. بیا به درته وایي چې الله چا پیدا کړی، ته به دې وخت کې فل استعیذ بالله، د الله نه به څه وغواړې، اعوذ بالله بسم الله به ووایې، او هغه نه به څه کې ځان به جوړ. نو شیطان نه مراد انسانان هم دي او جنات دواړه دي. مولوي صاحبانو نو هغه وخت نه خو دهریت موجود هو چې کوم جدید الحاد دی، د دې د پیدا کېدو غټې وجې ډېرې دي، خو درې غټې وجې دي چې موږ دې مقاله کې تاسو ته ذکر کړي دي، او په دې باندې نورم که څوک تتبع تلاشو کې نورې هم دي. مولوي صاحب عبارت شروع کا د الحاد د پیدا کېدو جدید
وجوهات د الحاد د پیدا کېدو درې وجوهات دي. اول د کلیسا ظلم او د هغې نه بغاوت، دویم د ساینس د علومو ترقي، دریم د مغربي قوم په ژوند کې د فلسفو رواج کېدل. د جدید الحاد پیدایش مولوی صاحبانو د جدید الحاد تاسو ته پته ولګي د درې وجوهات دي. اول د کلیسا ظلم، دومره ظلم جبر په کلیسا کې چې د جنت ټکټ به د پادری په لاس کې و، باچا هم سر ته نشو چتولی او خلک یې څه کو، خلک جهالت کې ساتلی، ناخواندې ساتلی. یو خو زمونږ د اسلام دین دی الحمدلله. اوس بعضې پروفیسران راځي دا په هغه باندې قیاس کوي. موږ له خو د ابتدا نه موږ د تعلیم درس راکېږي. الکلمة الحکمة ضالة المؤمن حیث ما وجدها فهو حق بها. دا شان بل حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضة علی کل مسلمان کاغه نارینه وي که زنانه وي په ده باندې علم فرض دی. نو الحمدلله موږ له خو د دې وخت نه د ابتدا نه د تعلیم درس راکړی شوی. دوی به پادریانو به خلک بایبل تشریح ته نه پرېغوستل چې بایبل مطالعه وکړي صرف. نو دوی به څه کول، ویره دا ستاسو حق نشته، راځه ما خوشحاله که ته به بره تا ته سفارش کوم، زه به عیسی علیه السلام ته سجده کوم، د هغه صلیب ته به سجده کوم، هغه به بیا خدای باندې موږ ګناهونه معاف کړي. په دې ترتیب نو اول ظلم و. دویم نمبر چې و د ساینسي علومو ترقي وشوه. په دې کې چې کوپرنکس وضاحت کړی، ګوره بار بار دا نومونه راځي، د چې د دوربین په ذریعه وکتل چې بھائی مرکز خو دا نور دی. نو هغه چې کله د دې نه څه بغاوت شروع کړو، نو څه کوو، نو اټومیټیکلی کلیسا د باندې دباو لړه کو. پرون موږ ویلې کنه چې ګلیلیو څه کو، هغه عمر قید کو، هغه بیا مړ شو. دریم نمبر چې وا د فلسفو رواج راغی د معاشره کې، د یورپ په معاشره کې. څنګه ګورم دغه دهریان پکې را پیدا شو. که دهریان نو هغه وخت کې به د مذهب نه صرف بغاوت کو. څه به کو؟ لکه مارټن لوتر پکې اول د پروټسټن په عیسایانو کې ډېرې ډلې دي. ما په مقاله عیسایت کې راجمع کړي 3500 پورې دی، غلام رسول چیما صاحب ذکر کړي دي، هغه نه ما اخذ کړی دی. دا دوه پکې ډېرې غټې فرقې دي. یو د کیتولیک دی، دا یاد ساتئ، یو د پروټسټن دی. د پروټسټن ځان له بایبل دی او د کیتولیک ځان له بایبل دی. دا خبرې به ګوره دا ستاسو دپاره ډېرې اهمې دي. پروټسټن چې دي د یو بل سره مناظرې کوي. په فرانس کې یو مشهور ډیکټیټر تیر شوی دی، یو ظالم باچا تیر شوی دی، بوناپارټ په نوم باندې، نیپولین په نوم باندې. هغه به دا پروټسټن عیسایان به وجل، څه به کول، دا به قتلول. مذهبي منافرت دونه لاړو. دا د پروټسټن نظری د دې ابتدا چا کړې ده؟ دا مارټن لوتر وکړه. مارټن لوتر دهري نه و، خپله باندې عیسایي و، انجیل یې ولیکلو، بایبل یې ولیکلو، خو هغه ویل چې بھائی په دې کې اصلاحات وکړئ، په دې مذهب کې څه وکړئ، دا د قوانینو د فطرت نه خلاف دي. نو دغه شان ته کې مارټن لوتر چې پکې دا تحریک شروع کو، کم نوم یې ورکړی ورته، تحریک اصلاح په نوم باندې کنه، اصلاح مذهب په نوم باندې کنه. موږ بار بار دا ویو. او مارټن لوتر کله پیدا شو؟ 1483 کې زما په خیال، غالب ګمان د سیده کړه مولوی صاحبانو. نو دې کې چې د فلسفو دا رواج راغی، هر فلسفي به لکه فرانسس بیکن پکې ځان له کار وکړو، ډیوډ هوم پکې ځان له کار وکړو، جارجي کیوب پکې څه کړي وو؟ جارجي کیوب دغه موږ ویلي مو د پکې څه کړي دي. سیکولرزم ابتدا د ایجاد ده ونه کو جارجي کیوب، یاد هم دي که نه دي یاد؟ ګوره مولوي صاحبانو، نو دوی کې هر یو په هر یو کار باندې، هر یو فلسفي براتو په یو موضوع به کار کوو. نو دوی د مذهب نه خو بغاوت نه کړی، خو دا خو په مذهب، خو په مذهب به اعتراض کوو. په مذهب اعتراض کول دي کې دا فلسفي خلکو خوښولي چې کله د ډارون نظریه رااله، دوی بس د سره دهریان شو. څه شو؟ د سره دهریان شو. هلته خو د تخلیق هغه قایلو. څومره چې د نیوټن نه واله د ډارونه پورې چې څونه فلسفه راغلي دي، دوی به څه کول؟ دوی به دغه مذهب به نه کراس کو، په مذهب به اعتراض کو. لکه خپله مارټن لوتر په څونه اعتراضات کړي وو، نن مې ما په چرچ ځوړن کړي وو، دي جوابات راکوي. دا اوس چې ډاکن دی پادریانو سره مناظرې کوي، پادریانو سره جواب نشته، اوس موجود دی. نو دا درې وجې وي. دا عبارت وي او مولوي صاحب مغرب کې د عیسایت ډېر زور او شور او حکمراني وه. حکمران به هم د پادري تابع او د پادري د مرضۍ نه خلاف به یې څه نه شو کولی. عیسایي مذهب چې و هغه په خپل اصلي شکل کې نه و پاتې شوی. هغې کې پادریانو عیسایانو د ځان نه قوانین جوړ کړي وو. په ظاهره خو آسماني مذهب و، لیکن په حقیقت کې د اوس یو دا یو مولوي صاحبانو دا بایبل په اصلي حالات کې نو پاتې شوی. ما ورته ویلو کنه، بار بار دا خبرې مو کوي. ګوره د څلور اناجیل جدي دي ته د عیسی علیه السلام انجیل وایي. یو کتاب یوحنا ماول متا دی، دویم یوحنا دی، دریم لوقا دی، څلورم مرقس دی. دې ته وایي دا د عیسی علیه السلام انجیل دی. موږ دا خو د شاګردانو د عیسی علیه السلام د اسمان ته د ختلو نه 50-60 کاله وروسته دا تصنیف شوي دي. څو د کې ډېرې خبرې په خپله باندې یوحنا څه وایي،
اخیری کتاب کې وی د عیسی علی السلام نور هم ډېرې خبرې وي وای که زر دا موږ را جمع کولې شاګردان دي وای که دا وای دفترونه به د کتابونو ته ډک شوی نو خو پته ولګي د خپل معنی تحریف قائل دی چې موږ ټولې خبرې نه دي راغستې دا د یوحنا اخیرنه په 15 باب کې اخیری آیات کې دا خبرې دي که تاسو سره بایبل وی راوړل شي د لوخم نو دا انجیل په اصلي حالات کې نو پاتې شوی مارته ویلي اوس انجیل عیسایان چا پس روان دي کم پیشوا پس مشر پس روان دي تاسو بار بار زدا وایم پولیس کنا ګورل تاسو دا بار وای اوس چې دا د ابنیت عقیده دا چې عیسی علی السلام د خدای زوی دا چا دا نظریه پیش کړه اعوذ بالله دا پولیس عیسی علی السلام چې صلیب شوی دا نظریه چا پیش کړه پولیس دا ختنه سنت وا دا د عیسی علی السلام په زمانہ کې هم ختنه کې د عیسی علی السلام خپل ختنه شوی و دا چا منسوخ کړه دا د پولیس منسوخ کړه د توحید نه انکار چا وکړو د پولیس وکړو پولیس په اصل کې سودا يهوديو د باول موحدین هغه وخت عیسایان به پازابول کله چې زور ونه رسیدو چې دا خو الحمدلله کوم ګډیر یو سړی موږ سره ظلم کوي او موږ خو اسلام نه پریدو ولی حق یو کنه د زمن کې خبره کوم ذکر روانه وا د پولیس هغه وخت مسلمانان چې کوم عیسایان واغې به پازابول موحدین نو دا پکې رانه نه وتلو او سکو ټول عقیده ول بګړاو کا نو دا انجیل چې دا آسماني کتاب نو پاتې شوی دا چا د پادریانو پاکستان نه لیکل کړو دومره اختلافات 228 تناقضات ما په خپل لاس لیکل دي په مقاله رد عیسایت کې څو 228 تناقضات یو کتاب کې اوس لیکل د عیسی علی السلام نسب نامه غلطه ده یو کې لیکلي دي چې داود علیه السلام د یو زوی نه پیدا دی بلکې لیکلي چې د بل زوی نه پیدا دی یو کې لیکلي چې د 12 نیکونو بلکې لیکلي چې د 13 نیکونو د ابراهیم علیه السلام باندې چې به د نسب نامه ورجل ته به اختلاف دی د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم یو کې لیکلي د پلار نوم دا بلکې لیکلي د پلار نوم دا اوس ته سوچو چې دومره یو معزز شخصیت چې هغه باره کې دوی سره پوره ډیټا نشته نسب نامه چې د عیسی علیه السلام دوی سره محفوظ نه ده نو انجیل به محفوظ پاتې شي د چا نسب چې محفوظ پاتې نشي لکه زمونږ که څوک موږ نه نسب د نبی علیه السلام وغواړي موږ ورته ثابتولی شو الحمدلله خو لیکن دوی نه کته نسب د دوی خپل بایبل غلط لیکلی دی موږ دا نه یو چې موږ په اعتراض کوو که یو سړی یو عیسائی پاسېږي موږ ورته ښودلی شو چې وګوره دې کتاب کې دا لیکلی دی کې دا نومونه پکې شته د په نیکونو کې نشته بلکې دا شته دا کوم ځای کې ده نو پته ولګېدله چې دا آسماني کتاب نو دا خود ساخته او ما درته ویلي دي بار بار مې ویلي چې کله انسانان یو څه جوړ کړي د ټولو معاشرو دپاره څه نه وي فایدهمند نه وي یو اسلام ده چې دا چا نازل کړی دی الله نازل کړی دی دا د ټولې دنیا دپاره رحمت دی یو دا نور مذاهب دي نو دوی څه شی دي د دوی د حفاظت ذمواري په دوی باندې اچولې ونه دوی نه څه شو ضایع شو مولوي صاحب عبارت مخکې په حقیقت کې دا اوس یو زمینی مذهب جوړ شوی او خلکو د ځان نه جوړ کړی او انسان چې کوم څیز هم جوړ کړي هغه د ټولو انسانانو او ټولو زمانو دپاره مفید نه وي دا خود ساخته مذهب و او نوم یې ورته عیسایت مولوي صاحبانو دا خود ساخته مذهب دی نوم یې څه شی دی عیسایت دی کوم چې د اصل عیسایت نه مختلف او په هغې کې غیر فکري پابندي ما درته ویلې که نه ګوره ختنه منسوخ کړې ده د عیسی علیه السلام پورې کېدلو دغه شانته کې دغه کې لیکلي دي په خپله باندې عیسی علیه السلام وایي زه منسوخوالي دپاره نیم راغلی چې زه د تورات منسوخ کړم وایي زه پوروالي دپاره راغلی یم وایي زه صرف بني اسرائیلو دپاره راغلی یم سیمه زه صرف د بني اسرائیل د زه ټول عالم دپاره نیم راغلی نو دغه شانته کې په کتاب اخبار کې لیکلي دي اخبار کې وایي څوک چې د سبت خالی په ورځ باندې څوک کار وکړي یا قتل کوي سنګسار کوي عیسی علیه السلام روانو د دوی په بایبل کې خپل جدید کې لیکلي دي د شاګردانو یو پټي ته ورګډ شو اوس وږي مږي ځان لره مات که څه فروټ مروټ یا څه کار کو نو هغه یهودیانو په اعتراض کو چې تا د سبت به احترامي وکړله نو ورته ویل سبت د انسان ابن ادم دپاره د ابن ادم د سبت دپاره نه د عیسی علیه السلام نو د سره هغه بایبل کوم چې مقدس بایبل دی کوم چې الله کوم انجیل چې الله نازل کړی د سره محفوظ نه دی مولوي صاحبانو پوه شوئ که نه نو داسې شی نو چې کله داسې پابندیانې په دې کې مذهب وي غیر فطري کارونه پکې موجود دي څه شی غیر فطري کارونه په څه کې په یهودیت او په عیسایت کې موجود دي نو د دې په وجه څه شو خلک د مذهب نه بیزاره شو مولوي صاحبانو اول تحریک یې شروع کړو د اسلام مذهب بنوم دا تحریک د مارټن لوتن
مارټن لوتر شروع کړو او دای د دې لپاره شروع کړو چې د خلک د پادری د ظلم نسی شي مولوی صاحبانو ازادي حاصل کړي په دې کې دوی د مذهب نه انکار نه کوم مارته ویلي ګوره د مذهب نه انکار نه کوم مذهب نه کله انکار راغی د ډارون د نظریې نه روسته د ارتقا د نظریې نه روسته مولوی صاحبانو د نیوټن نه واله تر د ډارون د نظریې پورې دوی دا څه ګڼلو د ساينس د مذهب یو شاخ ګڼلو هغه نه روسته بیا داسې شو چې ډارون ارتقا پیش کړل بدل ته تخلیق یو ارتقا ده بس دیسته اوس واپس تخلیق ته روان شو عیسایان لکه دا جو بایدن چې صدر د امریکا صدر چې حاله پوښتو پس په بایبل لاس کې غوښتو چې بس موږ مذهب منو ولې دا 200 کال کې دوی مذهب پرې وسو بس د جهالت په انتها باندې دغه شو بلکې دوی ویل چې د بایبل تشریح د هر سړي حق ته چې ځان به پوهږي مارټن لوتر سلی اعتراضونه کړي شاباسي ورته د کلیسا په دروازه باندې ځوړند کړي او د وخت د حکمرانانو هم د دې تحریک ملګرتیا وکړه هغه هم د ایبل زبانو مارټن لوتر چې بسل اعتراضات کو یو مر سره جواب نو عیسایانو سره ګوره دوی موږ ته وی کنه یار فلسفه او مذهب مخالفت کړي موږ د اسلام نه د هغه عیسایت د خود ساخته مذهب دی یو مسلمان فلسفي خو د پاسي کې په ما خو د اعتراض وکي د امام بخاری رحمت الله علیه په صله حدیثو کې په دوه چې اعتراض وکړو یو عام مسلمان یو ډاکټر حمید الله صاحب رحمهم الله ورته پاسي دوه ډاکټر مورس بوکایله سو کو جوابات وکړو الحمدلله بنګ دین فطری دین دی خو چې تاسو د دین د فهم نه خبرې نو مولوی صاحبانو نو معاشره د پادریانو د قید نه آزاد شوه د مذهب نه سوکو بغاوت وکړو دهریان نشو ویاره بس دا مذهب د ځان سره سنبال کا مذهب به اجتماعي امور دغه څه ویل جارج جیکوب چې د سیکولریزم نظریه ابتدا وکړه فصل الدین یعنی دولت چې نر ته به اجتماعي معاملاتو ته څه نه کې مذهب به نه راولي جداوالی راغی د مذهب د چانه د معاشرې نه نو دغه شانته کې دا فلسفه دا فلسفه پکې پیدا شو فرانسیس بیکن ډیوډ هوم دغه شانته کې ګلیولو دغه شانته کې دا برندر رسل او دا چې څونه غټ غټ فلسفه دوی کار کړی دی سیکړي دي دوی کتابونه لیکلي دي د دې په وجه باندې خلک څه شو د مذهب د قید نه آزاد شو اوس دلته خلک کوشش کوي د مسلمان معاشره کې د علم په خدای خو اعتراض نه کوي دوی په اسلام خو اعتراض نه کوي خو بچا باندې په عالم باندې اعتراض کوي نن سبا تاسو ګورئ علماء کرامو توهین باندې انسان څه کیږي ایمان نه خارجي کنه خارجيږي دا هغه نظریه اوس دلته مسلمانانو کې دوی را منډلې دي او دا په تیزی سره ولې خورا شو دا فلسفه د سوشل میډیا د وجنه نن نشل کاله مخکې دا فتنه دونه نه وامه او دا بلس کال وروسته به دا وګوري ستا مولیان به دهرین کیږي څه به کیږي ستا مولیان اوس طالبان سره خلک رابطه کوي دا به تمني مولای وي عقیده می خراب شي چې ته د جدید مغربي فکر فلسفه نه خبر او د دې خسته نمونه ته ګوري ازادي د مساوات او ترقی ده ولا ته چې ولا د خواکی خبره او ته د اسلام نه د حقانیت نه خبر او د دې روسته د دې زهر نه خبر چې دا کم زهر تاسو باندې خور لکېږي اتوماتیک لکېږي نو دوی چې کله د پادری د قید نه مولوی صاحبانو آزاد شو شاباسي کلیسا بایبل او د پادری نه لري شول دوی په مذهب آزاد الہاد په فتنه کې اخته شول پوه شوي مولوی صاحبانو اوله وجه څه شوله د کلیسا ظلم دویمه نمبره دغه وضاحت موجود دی اوله وجه د الہاد هغه دا خو صرف هغه دغه کنه یو مختصر وضاحت دی کې اوس مکمل وو د الہاد هغه د کلیسا ظلم او جبر دی خدا خبره یاد ساتي چې په مغرب کې د کلیسا بادشاہي ونو هغه د دوی خرابه او تاریخ زمانہ وا شاباسي او چې کله دوی د کلیسا نه آزاد شول نو د دنیا په لحاظ یې ترقی وکړه نو هغوی د نوي نسلونو دا وویل مذهب د ترقی په لاره کې خنډ او رکاوټ دی او نن سبا دلته هم داسې خبره کېږي چې مذهب د ترقی په لاره کې رکاوټ جوړ شوی دی چېرته د عیسایانو خود ساخته دین او چېرته د اسلام پاک دین دوی اسلام په خود ساخته عیسایت باندې قیاس کوي داسې ویل پکار دي چې عیسائی خود ساخته مذهب د ترقی لپاره رکاوټ دی اوس په اسلام قیاس کول ډېر لوی ظلم دی ځکه د اسلام قوانین الله رب العزت په خپله مقرر کړي دي کله خو اندلس موجوده سپین هم د مسلمانانو په لاس کې و چې ټول مغرب ترې رڼا حاصلوله هلته د اسلام حکمراني وه دا خبرې هغه خلک کوي کوم چې د مغرب نه متاثر یا بولې صاحبانو اوله وجه چې دا تاسو وکتله چې دوی ویل چې موږ د مذهب دا پړې د غاړ نه لرې کو نو موږ څه وکړه ترقي وکړله هغه نظریه چېرته راوستله دا زموږ مسلمانان دا زموږ سټوډنټان دا پروفیسران دا د میډیکل طالبان دوی چې بار ملک ته لاړ شي خو همدغه نظریه ورته ښایي چې مذهب لرې کوي چې راشي بیا په مذهب اعتراض کوي په مذهب اعتراض نه شي کولی په عالم اعتراض کوي په علماو باندې اعتراض کوي دا ځان له پړه لیکوئ بجلیګر رحمت الله علیه دی الله دې وبخي هغه به څه ویلي وایي دی کېږي قال الله قال رسول چې چا ویلې هغه ته وایي موږ ورته جاهلان ښکارو دا د په ولاړه چې امتیازي کوي دوی څه کوي
ځان له به پړه لیکوي انګریزي او دوال پاس چیزه کې نه پړه لیکاغه د چې څوک د قال الله او قال رسول نه خبرې مولوي صاحبانو نو دغه شان د کې دوی عیسایت په اسلام باندې قیاس کې لکابل او چې دا پروفیسور شیر علي خبر رااله او بعضې مرګرو کمنټ کړی وي و یوې 14مه صدۍ کې ګیلیولي څه کړی و مرقیت کړی د خپلې نظریې نه یې واړولو یو وایي دلته وایي علما را پاسېدلي دي په بنو کې وایي شیر علي پروفیسر او دا وایي د خپل نظریې نه اړوي نه خود ساخته مذهب و خود ساخته مذهب و مولوي صاحبانو هغوی سره جواب نو موږ سره خو الحمدلله موږ ته خو الله کامل مذهب راکړی دی د ټول انسانیت ته په الله رحمت دی پوه شوې مولوي صاحبانو اوله وجه دا وه دویمه وجه د الحاد د خورېدو یو منټ لږ صبر وکړه مولوي صاحبانو زموږ د ترقۍ یورپ له چې دا څونه ترقي منتقل شوي دا کوم ځای نه دا د سپین نه ورته منتقل شوي اندلس نه موږ هلته 800 کاله حکمراني کړې څو 800 کاله هلته د ارسطو دا فلسفه موږ ابتدا کې ویلې ده د ارسطو دا فلسفه دا چان ترجمه کړه عربۍ ژبې ته مسلمانانو وکړه که نه د یونانۍ ژبې نه چېرته راله عربۍ ته او د عربۍ نه بیا څه شوه د دوی مقامي ژبو کې او انګریزۍ کې ترجمه شوه لکه د علامه اقبال رحمت الله علیه شعرونه تاسو ته مې ویلي وغه چې کله په لندن په لایبررۍ کې دا غټ د مشرانو کتابونه وکتل مګر او علم کی موتی کتابیں اپنے ابا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ ولته چې موږ د خپلو اکابرونو نه کتابونه وکتل زموږ د اکابرونو نه اخذ کوي څه کوي مولوي صاحبانو په دې باندې دوی څه کوي د ترقۍ په لاره باندې روان دي نو اوله وجه دا وه چې دوی څه کول مولوي صاحبانو ظلم او جبر دویمه وجه د الحاد د خورېدو هغه د ساینس د ترقۍ د ساینس د خارجي اشیاو نه بحث کوي د دوی د مشاهدې او تجربې په بنیاد خبرې کوي اول د دې سوچ کوي او بیا مشاهده کوي خارج کې چې کوم څیز دی د دوی په ذهن کې راشي صرف هغه مني دوی چې کومه تجربه کوي دې ته ساینس وایي د ساینس قوانین دا به وکړو بس کوو او تجربې نه ثابت سبق څومره ریکارډ شوی بس دی دا دویمه ډېر اصل کې دا اوس موږ خپله باندې